اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه تاسو ته پته ده یو څو ورځې کېږي په زموږ په میډیا باندې چې یاره ثاقب نثار چیف جسټس کوم چې سابقه چیف جسټس تېر شوی دی چې د هغې اډیو کلیپ راغلی چې یاره نواز شریف ته دې سزا ورکړل شي او مریم نواز دې د دوی د الیکشن نه دغه شي برطرف شي په څه ټایم کې. اوس هغه ویډیو راله هغه اډیو کلیپ چې هغه کله د یو ځای له کټ شوی دی، ځین د 2018 له کټ شوی، ځین د 2019 له کټ شوی دی او هغه بل میاں صاحب یادوي. نو دا موږ مخکې په دې باندې خبرې کوي چې زموږ قانون ډېر زیات قانوني ادارې ډېرې زیاتې کمزوري دي. اوس پکار د جج له پکار دا دي چې دغه ځای له تاسو په کوم ځای کې چې د اسما جهانګیر د دغه کېږي د پروګرام او په هغې کې منظور پښتون او دغه راځي ټول او تقریرونه به یې کوي او یو سړي باندې یو کیس عدالت جیل ته اچولی او هغه هم راځي زموږ وکیلانو ته کیس تقریر ورته کوي، خطاب ورته کوي او خبرې ورته ښایي چې یاره به یې داسې چل دی او داسې چل دی. نو زموږ قانوني ادارې مکمل تباه او برباد دي. داسې یو ګپ دی او دغه رایستی دی دغه چې بس دا زموږ قانون مضبوط دی او زموږ قانون داسې قانون دی مکمل صفر دی. ته یو دغه رالې ده په یو سړي باندې سزا ختلې ده او هغه راځي نن زموږ ججانو ته هغه خطاب کوي. یو سړی په هغې باندې د غدارۍ او د دغه د پاکستان د دغه کوشش کوي د ټول چې یاره دا د وزیرستان دی د افغانستان څه شي او پنجاب دی د انډیا څه شي او ته هغه هم راځي په دغه کې تقریرونه کوي. نو په یې اوس چې کوم د اډیو دغه راغلی دی دا پکار دی عدالت له دا پکار دی چې کمیشن پسې جوړ کړه دغه پسې جوړ کړه چې به دا څه دي دا ججان سبا به تاسو هم دغلته ریټایر کېږئ او په تاسو پسې به هم دا خبرې کېږي ځکه چې دا خو چې دا چا جوړ کړی دی له انتهایي سختترین سزا ول پکار ده ځکه چې دا د ملک زموږ په عدالتي نظام پسې خندا کول دي چې زه وګوره زموږ ججان خو داسې دغه دي دا موږ ول اډیو کلیپ راولو او دونه بدنامولو زموږ په ملک کې دونه بدنامولو کوشش کېدی شي. ویډیوګانې راځي ویډیوګانې خو خیر ځه موږ وایو چې ویډیو راشي خو ریل راځي. نو اډیو چې ته یو ځای له کټکۍ راولې او په جج باندې الزام لګې د دروغ الزام لګې نو پکار دی زموږ عدلیې ته دا پکار دی زموږ چې نن کوم چیف جسټس دی سربراہ چې دا اډیو چا جوړه کړې ده هغې له سختترین سزا ورکړي او که په کومو چینلو اول نشر شوي د کوم سوشل اکاونټونو نشر شوي نو پکار دی چې هغه د زر تر زله مکمل بند کړی شي ځکه چې دا خو د ملک او زموږ د عدلیې ډېره بدنامي ده ځکه چې دغه جج خو د دغه عدلیې له دغه شوی دی ریټایر شوی دی بل ځای له خو نه دی راغلی اسمان نه خو نه دی راغلی د پاکستان د عدلیې له ریټایر شوی دی. نو دې له دې زر تر زره سزا ورکړی شي. والسلام.